أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى لقي الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. دی حدیث کی ورپسې یو دوا وړه مختصر احادیث دي. په دې کې د نیکی د اجر تذکره ده چې نیکی یو سړی یو مسلمان د کلمه توحید نه وروسته عمل صالح کوي نو د عمل صالح قدر د الله تعالی سره څومره دی او چې کومه ګناه ده نو د ګناه اثر چې دی نو په انساني ژوند باندې څومره دی نو د نیکۍ اثر چې دی نو هغه الله تعالی دنیا آخرت دواړو کې د حدیثونو کې فرمایي چې د نیکۍ اثر الله تعالی په څو چند باندې په دنیا آخرت دواړو ورکوي او د ګناه اثر چې دی نو هغه الله تعالی د څو چند په ځای باندې اقرب مرور کوي څومره چې یو سړی ګناه کړي. نو د آخرت په حوالې باندې خدا زمونږ او ستاسو ذهن اخلي اسانه باندې چې په آخرت کې به الله تعالی ډېرې نیکیانې ورکړي، مقام به ورله اوچت کړي. نو د یو نیکۍ بدل رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث کې فرمایي یو په 100 یو په 200 بل حدیث کې یو په 100 ذکر دی. نو دا په آخرت کې ورکوي خو هغه زمونږ د نظر نه پناه دی. نو په دې وجه باندې مونږ هغه ډېر ځکه په هغې باندې باس نه کوو چې اړوله چا پکې باس نه راځي. خو د دې نیکۍ اثر څنګه چې په آخرت کې به سړي په ژوند باندې او په کردار باندې به الله تعالی یو په 100 یو په 200 یو په 100 ورکوي. دغه شانې د نیکۍ اثر په دنیا کې هم په څو چند باندې او د ګناه اثر چې دی نو الله تبارک وتعالی د هغې عمر ورکوي څومره چې هغې سړي کار کړی. په دې وجه موږ تاسو ګورو که کوم ګناهونه داسې دي چې د هغې سزا الله تعالی په خپل باندې مقرر کړې ده نو د یو ګناه په وجه باندې هغه یو تن ته ګناه میلاویږي. چا قتل وکړو نو هغه سړی پکې قتل کېږي، چا شراب وڅښو نو هغه ته کوړی میلاویږي، چا الزام ولګاو نو په هغه باندې به اویا کوړی میلاویږي، چا زنا وکړه نو هغه ته به د زنا سزا میلاویږي. خو نیکي چې یو پلار نیکي وکړي نو د یو پلار په نیکۍ باندې د هغې هغه اثر د هغه په بچو کې، د هغه په نوسو کې، د هغه په قام کې، د هغه په قبیله کې، په ټولو کې هغه اثر چلیږي. نو په دې وجه نیکی په دنیا آخرت دواړو باندې یو په 100 یو په 200 یو په 100 باندې بدلې ورکوي، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. او د ګناه متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ګناه سړي څومره کړي نو مقونه به ورته میلاویږي، یو یې کړي نو الله یې یو په یو باندې بدل ورکوي. یو صحابي دی ابو امامه هغه فرمایي رضی الله عنه چې یو سړي د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه خو موږ ویلې ده خو د دې کلمې د وینا نه وروسته د سړي به څه پته لګي چې د ایمان شته او په ده کې ایمان نشته. موږ اکثر یو بل ته په ګپ کې وایو ته څه بې ایمانه سړی یا یو سړي ښه کار کړی موږ سم د ایماندار جو نو سړي ته به څه پته لګي چې زما ایمان په ما کې پوره دی یا شته یا نشته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته اسانه خبره وښوه چې ګوره چې مخې ته دې ګناه کېده او په تندي دې کوت راتو یا ستانه ګناه کېده او ستا زړه پې دردېدو بس په دې پوه شې چې په تا کې ایمان شته. خو ته ګناه کې او بیا پسې وروسته ډک ډک وخاندې وې ځای مې مړ خیر دی وړوکی دی او مخې ته خلک د ګناهونو ډېري اړوي او ته وې یاره زما خپل قبر دی د خپل قبر دی نو پته ولګوه چې په تا کې خپل ایمان نشته ځکه ستانه دا جذبه اوچته شوې. که په تا کې ایمان وی نو اول به خپله ګناه دې جړلې وې او که مخې ته دې ګناهونه کېدی نو په هغې باندې به تا د خپل ذمهداري به پوره کړې وي یا به دې په زور منع کولی یا به دې ورته نصیحت کولی یا به اوس په دې محفل کې نه کېناستې. خو ته په محفل کې هم ناستې په ډک ډک خاندې ورسره هم او خوله دې هم ورسره چینګه کړي نو د دې مطلب دا دی چې ستا نه خپل ایمان اوچت شوی دی. وروسته یو بل حدیث کې راځي بعضې حالتونه داسې چې په هغې کې د سړي نه د ایمان داسې اوچت شي لکه څنګه چې سړی دا کمیز وباسي او دا کمیز د سړي نه یا څادر د خپل ځان نه لرې کړي دغه شان د ایمان په هغې حالتونو کې د سړي نه اوچتېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل
هغې ملګري ته چې ګوره بس ګناه هغه کار دی چې ته پې شکي یې. لکه دې وخت کې خلک یو بل نه تپوس کوي یاره مولوي صاحب چې دا خبره سړی داسې وکړي څنګه به وي؟ نو ته ورته وایې ته څه وایې؟ یاره ما ته خو داسې ټیک نه ښکاري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ستا زړه پکې په شک کې پرېوته چې ټیک ده که غلطه ده، نو د صحیح مسلمان کار دا دی چې که ټیک ده او که غلطه ده اوس یې نه کوي. چې ستا پې خپله زړه اوبه ونه څکې الله تعالی دا فطرت داسې پیدا کړی د انسان چې د ګناه نه نفرت کوي. نو چې ستا خپل زړه د هغې سره نه لګي او ته یاره په مولوي صاحب یې جایز کوې او په مولوي صاحب یې روا کوې، نو مولوي صاحب نه روا کول کولی شي او نه ناروا کول کولی شي. نو د ایمان تقاضا دا ده چې کله ستا زړه په یوه خبره باندې خفه شو، خبره کې تردد پیدا شو، نو بس پرېږده. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی حضرت معاذ، هغه ما پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا خو ما ته ووایې چې چا دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله روژه نیسي مونځ کوي، نو په دې روژه او مونځ باندې به الله تعالی جنت ته بوځي. نو دا د خلکو ته ونه وایم، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ووایي چې دا خلکو ذهن دومره نه دی چې په دې خبره باندې دې پوه شي. بیا به خلک وایي چې ګنې پوره ایمان جو دقه دی چې سړی صرف مونځ کوي. نو په دې وجه باندې د خلکو مخکې داسې مسلې مه کوه چې په هغې باندې د هغې هغه شته ایماندارۍ کارونه او نیک عمل صالح ورباندې ګډوډ شي. لهذا پرېږده ودعهم یعملو، پرېږده چې هغې نیک اعمال څومره دي چې هغه ټول اعمال کوي، د څونه اعمال ښایسته کېږي امر ایمان مضبوطېږي. دغه شانې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس کړی چې بهترین ایمان څه دی؟ د ایمان د بهترۍ ښه نښه کومه یوه ده؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې په تا کې دا خوی پیدا شي چې ستا د یو سړي سره محبت وي خالص د الله د رضا لپاره، د یو سړي سره د نفرت وي خالص د الله د رضا لپاره، او ستا ژبه مسلسل لګیا ذکر کې تا د خپله ژبه د الله په یاد کې لګولي، سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله، دې ته دعوت کې تبلیغ کې لسان ژبه په دغه باندې چلی، په تلاوت باندې چلی، په مطالعه باندې چلی، نو چې ستا ژبه د الله په یاد کې مصروف ده، نو پوه شه چې دا ایمان د ایمان هغه اعلی قسم نښه ده. د ایمان اعلی درجه چې پېژندلی کېږي په دې چا به د هغې خلکو سکیني پاسي د کومو خلکو چې د الله سره مینه د الله د هغې سره مینه د هغو خلکو د محفل نه به لرې کیني کم محفل والو سره چې د الله تعالی په منکراتو کې نښتي. دغه شانې په ژبه باندې په مخه د الله تعالی ذکر وي. نو وی بیا راته ووایې چې بیا مې ورته ووایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به څنګه کېږي چې سړي د الله دپاره محبت د الله دپاره نفرت مې هغه راته ووایي چې ان تحب للناس ما تحب لنفسک. یوه پکې دا ده چې ته ځان دپاره څه خوښوې نو چې هغه د خپل رور مسلمان دپاره هم خوښوې، هسې نه چې د بل نه خبره اورېدې دپاره چې ته ورېدې څه وایي چې زما په کومه کې پیدایي چې هغه وکړم، نه د بل دپاره هغه څه خوښوې کوم چې د ځان دپاره خوښوې، او چې د بل دپاره هغه څه نه خوښوې چې کوم د ځان دپاره نه خوښوې. نو چې ستا خوښه ده چې خلک د جنت ته لاړ شي، نو ته نور خلکو دپاره هم د جنت لار وګوره. چې ستا نه د خوښه چې ستا بچي د جهنم ته لاړ شي، نو ته د نورو خلکو د بچو دپاره هم د جهنم نه د بچ کېدو هغه خواري او هغه محنت وکړه. دا د خپل رور سره محبت دی. د خپل رور سره محبت دی ته نه وایي چې سړی به هغه ته وایي چې ته د ما ډېر خوښ یې، په خوښه باندې نه کېږي چې د هغه دپاره هغه لار خوښه کړې کومه لار چې ستا د ځان دپاره خوښه ده. دا مفهوم د حدیث مې ووایو، الفاظو ته متوجه شي. وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه، د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی، قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا احسن احدکم اسلامه، کله چې په تاسو کې یو تن خپل اسلام ښایسته کوي، نو یعنی نیکي وکړي په خپل اسلام په حالت کې، نو په کل حسنة هر نیکي به یعملها چې کړي ده تکتبو لیکلی کېږي به د ده لپاره په عمل نامه کې بعشر امثالها په لس چونده باندې الى 700 ضعف د 200 پورې، وکل سیئة او هر ګناه یعملها چې کوي دا سړی تکتبو لیکلی کېږي به د ده لپاره بمثلها برابر د هغې یعنې یوه حتی تر دې لقي الله چې دی د الله سره مخامخ شي او ګناه به په یوی او نیکي به یو په لس یو په 200. وعن ابي امامه رضی الله تعالی عنہ، د حضرت ابو امامه رضی الله عنہ روایت دی، قال دی وی ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې مل ایمانو ایمان څه ته وایي؟ قال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل اذا سرت کا کله چې خوشحاله یي تا لره حسنتو کا ستانې کی، وساعت کا او خفه کوي تا لره سیئتو کا ګناه ستا، فانت نو پوه شه چې ته مؤمن مسلمان یې،
قال نو هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د الله پیغمبرانو فمل اسم ګناه به شي بیا قال نو پیغمبر اسلام ورته وی اذا حاکا کله چې اوړي راوړي په نفس کستا په خبره کې کله چې شک پر وځي ستا په ځل کې دی وی خبره په باره کې پدا هو بس پر دی د قد ګناه کار دی وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے معاذ بن جبل خبر نقل کی قال له وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم اور دل می دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم بویل من کم سړی چې لقی الله مخامخ شي د الله سره د قیامت پر ورځ او لا یشرکو د شرک نه کړي به د الله سره شین د فشي ويصلي الخمسه او منځنه کړي ويصوم رمضان او روزه میاش روزي نیولي غفر بخنه بشوي له دتا قلت ندا معاذ و ما ته پوښتنه کوم افلا ابشرهم زدا خبر په وزیر کې ورنه کوم خلکو ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے الله رسول قال نو هغه ورته داهم پرېګ دا خبره ورته مکو آباد مسلې د خلکو په مخ کې به وخت من بیانوم داهم پرېګ دا یعملو چې هغه په خپل نیک اعمالو کې بوخت پاتې شي وعنه ان سأل النبي صلی الله علیه وسلم او دی وی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې دی دا غنه تاسو کو یو سړیان افضل الاعمال د خسته اعمال په باره کې قال نو پیغمبر اسلام وتوی ان تحب چې تخوخ کې لله د الله لپاره یو سړی وتبغض لله او ته نخوخی د الله لپاره یو سړی وتعمل لسانك او تو اړم کې خپل جبا فی ذکر الله د الله په یاد کې قال نو پیغمبر علیہ السلام دغه ملګری وی و ما دا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او اې د الله پیغمبر نور سو دا بسنګ کیږي چې سړی د چا سره محبت د الله د پاره او بغض د الله د پاره دې څه مطلب دی نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی وان تحب دا چې ته محبت کوي لناس د خلق سره خو خیر خلق د پاره ما هغه څه تحب چې ته خو خیر نفسك د خپل ځان د پاره وتکره او تنغواړي لهم دا غیده پاره ما هغه څه تکره چې نغواړي نفسك د خپل ځان د پاره واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین سبا کوم حدیث دی نو پاغی کې د غټو غټو ګناهونو او د منافقت تذکر دا ولم د ایمان پاوله هغه خبرې ذکر کړې حدیث ذکر کړه سبب ان شاء الله د ګناهونو او دا غي سره د منافقت او د غټو ګناهونو د علامتونو نه خبرې ذکر کړو اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك